الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. څنګه چې تاسو اورونه لپاره ده چې موږ چې کوم نن راوړل شوي یو نو دا دراصل د دنیا د یو ترین انسان محمد صلی الله علیه وسلم نن د پیدایش ورځ ده 12 ربیع الاول چې هغه د عرب په ټولو صحراګانو کې د کفر په تیرو کې نور ذریعه جوړه شوه او د دې دنیا دپاره چې کوم دی نو د هدایت ذریعه جوړه شوه او هغه چې کوم دی د دې دنیا دپاره یو رحمت دی. نو په دې وجه زموږ نن چې کوم دی راټول شوي یو د هغې صفات کوم دي موږ ته پکار دي چې موږ د هغې صفات په خپل ځان کې راولو په خپلې زندګۍ کې راولو او د هغې باندې چې کوم دی نو خپله زندګي تېر کړو د دې دپاره چې موږ په دې جان کې هم کامیاب شو په هغې جان کې هم کامیاب شو. د هغې صفات هغو درګذرو بل چاته ترجیح ورکول بل چاته عزت ورکول دغه شان خپل چې کوم دی نو خپل خواهشاتو باندې پک ایښودل او بل چاته چې کوم دی نو ترجیح ورکول دا د هغې عادات وو. د فتح مکه په موقع باندې چې کفارو هغې سره مقدمونه کړو په منځ کې به یې چې کوم دی نو پې حاضرې ورغورځولې په لارې کې به یې چې کوم دی نو هغې ته به مختلف قسم تکلیفات ورکول او په هغه ټیم کې هغه غونډ هغه ته مخې ته پراته وو کوم انتظار او د هغې سرونه به چې کوم دی نو د هغې د بدن نه جدا شوي وو. په هغه ټیم کې د حضور صلی الله علیه وسلم صرف غږ وکړو خپل هغه غونډ چې کوم غشتې یې کړې وې چې کوم هغې ته یې عدلزاري کړې وه هغه یې معاف کړو او هغې ته یې چې کوم دی نو د عام معافۍ اعلان یې وکړو. د دې واقعاتو نه موږ ته چې کوم دی نو زده کول پکار دي او په عملي زندګۍ کې چې کوم دی نو دغه شان اقدامات اخیسته پکار دي په دې باندې عمل کول پکار دي چې موږ په دې دنیا کې هم کامیاب شو په هغه جان کې هم کامیاب شو.